الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عزتمندو اوریدونکو د دې علاقې سپینګیرو نوجوانانو او علماء کرامو، الله رب العزت دې تاسو ټولو ته ټول عمر د دین خوشحالۍ در نصیب کړي. دا کم د قرآن باغیچه چې مولانا معاذ دلته لګولي او د دې مالیاري کوي، د دې باغچې نه دی الله نارینه او زنانو ته ښکلي مزیدار ګلونه او تخم په دې علاقه کې خور کړي، او زه امید لرم انشاء الله الرحمن چې دا یې پیله پروګرام دی او دا د ټولې علاقې د ټول قوم دپاره یو ښه اقدام دی. بلا فرق ټول راجمع شوي او تاسو ته یو د دین خوشحالي جوړه کړې. عزتمندو، زمانه مخکې علماء کرامو، ورونو عزیزانو، تاسو ته ماشاءالله ښکلې خبرې وکړې، او دا ټولو خبرو یو مقصد دی چې دا د دین محفلونه مجلسونه دا بې پیدي نه دي، دا به یو رنګ راوړي او عالم چې دا علاقې عالمي نو هغه د خلکو په اعمالو باندې سوچ کوي او د هغې د اعمالو عاقبت ته ګوري چې رستنی ترتیب د خراب نشي. دا مسلمه خبره ده عزیزانو چې زمونږ ستاسو دې دنیا کې یو معلوم عمر د پاره دمه ده، او ما او تا مسافر یو د دې دنیا نه سفر کوو،
یو سوالی شان ټیم الله را کړی دی او دا ټیم دلته تیرو به زما استا بل طرف ته رحلت دی کوچ دی او دا سفر زما استا د هغه وخت نه شروع دی کله چې من د خپل مور نه پیدا شوي نو ما ورته رفتار او مزل کوو او یو طرف ته رواني په دې دنیا کې هم یا 80 کاله یا 50 کاله زندگی ده او د دې نه پس یا اعلان وشي وي پلانکې د پلانکې زوی مړ دی او تیارې کوي نو دا منلې شوی حقیقت دی چې زما استا په دې دنیا کې یو معلوم ژوند دی لکه زمیدار غنم وکړي او غنمو ته 3 میاشتې یا 4 میاشتې انتظار وکړي او بیا وروسته دا غنمو د پخلی په انتظار چې دا غنم به کله پخیږي دا غې نه وروسته زما عزتمندو د بوسو انتظاري غلطي وباسي ټیک په دنیا کې زما استاد دقه ژوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دو جملې ما او تا ته مخې ته کړي مرضی ستا ده که ته په دغه جملو عمل کې او ژوند په تیرې ام سیده او کنا دا غې نه هټ کې ژوند تیرې بل سوچ دی نو ام تعالی نقصان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل دنیا کی داسی زندگی اختیار کا داسی ژوند اختیار کا کأنک غریب تبوی چتیو مسافری ناشنا او عابر سبیل یا پیو لارا بانے اور تیرے دن کے دا دو ٹکی دستا اس مرضی ستا دا یا مسافری او یا دلاری تیرے دن کے مقصد داره چې ستا منظر مقصود دلته نه دی برا ما ته 80 کاله یا 90 کاله ژوند تیرو دا د دنیا کور زما ستا کور نه دی دا د مزه ده دا د مسافرۍ عمر دی زما ستا مقصودی منزل چې کوم دی هغه بل ذکره ما او تا او رواني اوس شیطان مونږ ته د 80 کاله ژوند دلته دومره خسته کړي چې مونږ وایو دلته بهي دلته ژوند او زړه دا خبره کله مانی چې ته بمري خدا خو خلق په غفلت کې دا سترګې خو د غفلت سترګې دي عالمان وی الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا ته دی ته چې کله مړ شولې بیا به بیدار شي بیا به د حقیقت سترګې کولاو شي چې دی مولوی صاحب دلې په منبر او په محراب کومې خبرې کولې دا خبره واوره ما او تا دی دنیا کې د سفر په ژوند رواني وړوکې مسافر وي بے ظلمې شوي بے تکړه شوي واده دې وکړو سپینګیرې شوي ته روانې ما او تا رواني زما استاد د سفر مقدار 80 کاله یا 90 کاله دا زما استاد مزل دی اصلي مقام چې کله ما او تا وفات شو دا غې نه وروستو زما استاد منزل مقصود دی دی د سفر په ژوند کې الله موږ له سره کړی دي د 80 کاله ژوند کې
دو شیونه را کړی دي هغه دو شیونه هغې ته لږه توجه ستاسو را ګرځوم الله موږ له دو قسمه انعامات نعمتونه احسانات او ښېګړې راسه کړي یو ته نعمتونه ظاهري وي بل ته باطني وي واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة اللہ رب العزت فرمائی ما پتا سبانی چه پٹ نعمتون کری چه ظاہری نعمتون دی چه باطنی نعمتون دی چه خودسی نعمتون دی چه غطا تا نعمت کاری ویم چه بس نعمت دی خود چه دسی نعمتون دی چه لاما ہوتا نعمت ویلے حالانکہ آغا دسی نعمتون دی چې د کائنات ټول نعمتونه د هغې په مقابل کې هیڅ هم نه دي ظاهري نعمتونه خو دا شپږ فوټه بدن دا ژبه دا غوږونه دا لاسونه دا زړه دا دماغ دا الله رب العزت موږ تاسو ته راکړي دي او دا اللہ رب العزت کلام او پیغام دا دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتد اللہ رب العزت نعمات شمارین دا اللہ نعمتون شمارین لا تحصوها بالکلی کرہ پورنش شمار لین شمار بینک ای دا یو سا ندا دا یو سا دا منگ چه سا اخلو او بیا سا اوباسو کاربن ڈائی اکسائڈ او ہائیڈروجن دے گیس دا سمر لی نعمت دے کددی حساب اللہ کی ماو تا پا 24 گھنٹوں کی شب و روز کی 40 گیلن سا اخلو گیلن با دا سپینگیری پیجنی خدا لکان با گیلن ہوئی بچتا ہو گیلن دا آغا وقت یو ڈباوا چی پا گنداو کی بجلی نواو دا خاورو تیل سول کے دل نو پاگے کے 3 لیٹر ہے نو 42 لیٹر سان سا ماوتا اخلو او بیادا شک ندا تو بیادا خسا دا مولی شیطی شیطی کی دا سمرا عجیبا لوی نعمت دے تی بند کا او دا زما استا پشمار دی انما نعدو له عدا ستا یو سان ستا یو سیکن ستا یو گڑی یو افتا دا عمر دا دا اللہ سر محفوظ دا دا ساگان شمیرل شیئے لکا دا دا اللہ یو نعمت دے ورسرا دا اللہ پا ظاہری نعمتونو کے اولادم یو نعمت دے بچائی دام دا اللہ یو نعمت دے دا تپوس دا آغا چانا وکا چی دا چا بچی نہیں نو چی دا چا اولاد نہیں نو ڈاکٹرانی مستڑی کڑا ٹیسٹونم کئی او آخر کی بیا دا پبو زیرت لملال شی خزا و خاونو یا خوریال لملالما اس کار نکی کی بیا وی پا پلانکیزی کی مولی سے براوت دے دم کئی عامل دے وی کاغشت سوکی وی دا وم جمعہ میں دا چه دم کوم خو اللہ رب العزت چه سوک دا دے نعمت نا محروم کری یای نور کئی تا آغا سرڑی پا زڑا لگلاس کی را تا آغا بیو نے بیو خورکین لگتا پوسو کا چه داغی اولاد نہیں اگر پردے معشوم ہوئی نہیں دا سیوتا گرانی خدا دا رب پیسلہ دا یہب لمن یشاء اللہ بے بدل ورکی چال چواری چالا ناری نورکی چالا زنان ورکی چالا ناری ناو زنانا گڑوڑ ورکی
ويجعل من يشاء عقيما څوک بالکل شړ کی چال نور کئی دا چینی ولا اللہ بندی کی دا نعمتونه دي صحت نعمت دے مال نعمت دے کور نعمت دے سترګې نعمت دی جبه نعمت دے وخت نعمت دے ځواني نعمت دے پټې دی نعمت دے کډه دی نعمت دے بچې دی هم څه دی نعمت دے دا ظاهري نعمتونه دي ښکارا اوس کتر لګي او دا شمارې کنه نو تی نشه شمارلې یقیني چې دا ته نشه شمارلې چې الله رب العزت په ما او تا کوم احسانات کړی دا بچې ستا نعمت دی خود نعمت په شکر ادا کې څه به ادا کې شکر به ادا کې شکر وای څه دا بچے دے استاد اللہ درکڑے ہوئی دا مولی سے بل نعمت دے بس شکر او شکر شکر او شکر بس او کرتی دا ٹکے ہوئے وہ خدا شکر نہ دے شکر وائی ستا عالمان وائی هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما به شکر کار ہے چې پتا چا څه خېګړه او احسان کړی او دا هغه خېګړه او احسان مطابق دا سړی خدمت وکړي زکات درکو په بزرګ میش کې او هغه زکات مو یې لکه خپلان کله ورکه سبار له 12 مرغړي 12 را لکې خدمت ته مې ولاړ نو چې دلې د سي پورا قوده ورکړي نو چې دیو ته ټلیفون کې غزکاتیم پټک حاضری اغم بیا بزرگی بلی بزرگی تے خیلی جی خدای دی خیر کی بلا خمرا روانا دا دا آغا پا خدمت کی کمی نکلی وما اوتا در رب غلامانی زما استا سر در رب احسانات دی انعامات دی تب دا دی نعمت شکر دسی ادا کے چتا تخپل آقا خپل مالک خپل رب سوائی اقا وکانو دا اغا انعام او دا اغا نعمت شکریہ ادا کوئی دی اللہ رب العزت تا اولاد ترکو نتسوائی مرو اولادکم خپل بچو تا حکم وکی اذا بأمرو اولادکم بالصلاة خپل بچی تا دمانزو حکم وکان کلا چی دے ورسی وو کالو تان تو وو کالو عمر تا ورسی خپل بچی تا سوکا دمانزو حکم وکا چی منز کرو بچو پتہ لگی ہے چی پا دے وو کالو کے بتا دے ماشم تا منز یاد کرئی ماشم چو کالا پس خبری کئی جیسے درے کالا چې تکړه او زکی ماشومی د دریو کالونو اخوا نه وړي دریو کالونو مخکې د خبرې زکړي دا وړې خبرې پلار او نیکه ته دومره ګرانی دا وړې او مور تم دومره محبوبي وای بچی ته بیا دا نوم وایه چې دا نیمګړی وای 4 کاله مهلت الله ستا بچی لا او تعالی درکړې په دې کور کې چې په 4 کاله کې دته منځ وایا الکه د منځ څوټ کې دي د سبحان نواله د قنا عذاب النار پوری او د بل کوپاری ملحقه پوری وڅوټ کې چشمارلی نه شمار نشته خوځه د سیو کوي بل پرس په توکی وی دا به تقریبا یو 300 ټکی څو به 300 ټکی کال کې څو ورځې دي 300 شپېته ورځې چې ته تا د ورځې یو ټکی وې په کال کې مونږ د کېږي چې ته ته دوباره په دویم کال کې وې نو دوباره تکرار شو دریم کال 4 کال الله تعالی درکړي وې دي بچی ته د کنزرو په ځای او د غلطو خبرو په ځای دا مونږ وایا 4 کال ورزاوت کا
نو دبا عادت شي نو په وو کالو کې د توای بچو منځو کا ورزده کړي خو بدی چې ته نو ورزده کې داته د الله د نعمت شکر نه ادا کېږي سیبو اسمو چې شکر دا دی چې تا الله بچي او بچي درکو نو دا څلور کال دته ته پکور کی عالم لا استاد لا څلور کال یو ورک درې کال پاتې شو چې کله د لسو کال شو بیا یې نکاو بیا ولا ادب باندې چپېړه ورکا مخ په نوې اډو کې به نه ماته زخم به نه جوړه چې ته درې کال عادت وې چې منځوکا بچو منځوکا درې کال کې برده عادت جوړ شي نو په لاسو کالو کې بده سي پورا منځ گزار وي توس د الله د نعمت شکر گزار بنده شوي او چې تا خپل ماشوم اوارګرده پرې خورو او کلاو دې پرې خورو نه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کدا الله نعمتونه شماري عزیزا دا الله د نعمتونو شمار نشي کولای دا الله د نعمت شکر ادا ده رب د تکم فرمان کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تسویلی دا اقرب د فرمان مطابق خپل زندگی تیر کا خپل بچے برابر کا خپل کړه برابر کا خپل لوکي برابر کا دا د هغه مالک شکر ادا کول دي شکر د شي نه چې تاسو د ټکو شکرې هغه کارونه بکې هغه کارونه چې هغه کارونه تا ته رب ویلي هغه کارونو کې هغه نعمتونو کې ستا یو بچی دی چې دا ستا نعمت دی او په کارونو کې یو کار دا دی زما عزتمنده چې د الله په دین باندې مزین کړه خدا یو نعمت تاسو ته ما راواخستو دا خپل نعمتونه خپل احسانات زما او ستا په بدن کې چې کوم دي دماغ الله را کړی زړه الله را کړی سترګې الله را کړی لاسونه الله را کړی خپې الله را کړی ستا زړه دا د ټول بدن وزیر اعظم دی د ټول بدن دا وزیر اعظم وګوره دا ټیک دی او که دا غلط دی دا صحیح دی او که صحیح نه دی دا وزیر اعظم چې ورانی دا کیمرې غلط لیدل کوي دا زړه چې خرابي دا غوږ به میکروفون غوږ ته ننوځي خو ټوله ورځ دا غانې بجانې او د ګلنار بیګم اوازونه اوري دا صدر او وزیر اعظم چې ورانی دا ترجمانه نه ده دا جبا دا به ټوله ورانی دا زړه چې خرابي کلام نو دا په دماغو کې چې کومې ادارې ناستې دي هغه ادارې ټول غلط سوچونه کوي دا زړه چې کله خراب وي دا پولیس او دا فوجین دا خپې ولاسونه دا ټول غلط نیول او غلط حرکت کوي دا به اله ټیکيږي زما عزتمنده چې ته د دې حقيقي مالک او پیژنې او شکر ادا کړې چې دا چا جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله خبردار بدن کی یو ټوکړه ده بدن کی یو غوښه ده دا غوښه چې کله برابرې نو ټول بدن برابرې دا غوښه چې کله صحیح نو ټول بدن صحیح واذا فسدت فسد الجسد كله دغه غوښه چې خراب شوه دغه ټوکړه خراب شوه ټول بدن به خرابېږي دا کوم ځای دی دا کومه ټوکړه ده الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار دغه زړه دی دا د ټول بدن ستنه ده بس فیصلې خو دا اسملې نه کیږي او په اسملې کې به یو سړی پاس کوي بس زړه دی غلطو سترګې غلط لیدل کوي زړه دی خرابو ادارې د دماغو ادارې دی غلط سوچ کوي
غوږونه دا دی وزیر موصلات دی، دا وزیر موصلات بیا ګرځي غلط خبرونه راټولوي. زړه دې خراب و، دا ترجمانه نه ده وزیر اطلاعات، دا وزیر اطلاعات غلط بیانې کوي. زړه دې خراب و، دا لاسونه او خپې دا پولیس او پوجین دي، دا چې بیا په کوم ځای ورل دا خو دو زمار دی غلط نیول او غلط مزل دله بیا دا کوي. نو تا د ټول بدن ستا په ټول بدن کې الله یو وړوکی حکومت را جمع کړی، دا خو تا د رد بغاوت وکړو، دا خو تا د رد د انعام شکر ادا نه کړ. دا زما او ستا ظاهري نعمتونه دي، په نورو دسه کشمار رالم نه شمارل شي چې په دې بدن کې الله ما او تا ته کم کم جوړونه راکړي. 360 زما او ستا په بدن کې قبضې لګېدلې، څوک 360 قبضې لګېدلې، اندې لاس کې 15 قبضې دی ورورې، میخ پکې ویني میخ پکې نشته، د 80 کالو ګریس پکې الله په ایډوانس کې ایښي دي، او ته یو ډاکټر لور شاده بدله کټ کې دی دې داسې بند به ولګي. 360 جوړ دی الله ستا دا بدن داسې مزیدار د سپرنټ په شان اوچتوي را کړی کوي چې څنګه څملې څنګه کېنې څنګه پاڅې. خو هره ورځ چې ته د شپې خوب وکې هره شپه او سهار را پاڅې، نو حدیث کې راځي په یو بدن څه شی دی یو جوړ باندې صدقه ده، په یو جوړ صدقه ده. اوس تا صدقه ته ورکې که نه ورکې، نو چې ته روزانه را پاڅېږي روغ سار را پاڅېږي، زما او ستا په بدن باندې 360 روپۍ صدقه ده. دا حدیث دی، دې کې مولیان بریلین دیوبندین پنجپیرین وابین سیپین ذکرین توتین دا ټول خبرې دا ته شاته کوي. دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې یو مسلمان یو انسان روغ را پاڅېږي او 360 جوړه ټیک ټاک را پاڅېږي، د هر سار د په یو جوړ صدقه لازمه ده. دا خو بیله خبره ده چې څوک وایي چې لکه خلک صدقې نه مني. ته هر سال 360 روپۍ دی معاذ مولوي صاحب له ورکوه و دا د مدرسه کې واچوه، که ولې و سار جوړ را پاڅېدم نو که زه د شپې رانه دا ګوته لړم چیچلې وې او سال ډاکټر وویل چې دا تې کټ کوه، او بیا چې کوم دی کینسر اخیستی وی بیا دا بل بند به هم تې کټ کوو، او یا پیشو چیچلې وې یا بل شي چیچلې وې او کټ کولی، تا به څه کړي وي؟ دا خو ډېر قیمتي شی دی دا بدن. بل یو احسان چې زه خپل مقصد له راځم، بل یو نعمت چې الله رب العزت په من کړی دی، واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنه. بعضې داسې نعمتونه دي هغه چې کوم دی پټ دي او بعضې ښکاره دي، بعضې ظاهر دي بعضې باطن دي. یو لوی نعمت په نعمتونو کې زما عزتمندو چې د دنیا ټول نعمتونه او احسانات را جمع کړي، سونې چاندي حکومتونه وزارتونه ځمکه دا ټول را جمع کړي، یو لوی نعمت الله رب العزت قرآن را لېږلی، د دې نه بل لوی نعمت نشته. هلکه مولوي صاحب دا کوم ځای کې ویلي دي؟ دا الله د اسمان نه په خپله په دې کتاب کې ویلي، واذكروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا الله پر رسۍ منګولې ولګوئ، ډله بازۍ مه کوئ، اختلافات مه کوئ. واذكروا نعمت الله، یاد کړئ د الله یو لوی نعمت را یاد کړئ. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله یو نعمت می درکړی چې کله تاسو په خپل منځ کې دشمنان وئ، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما په دې نعمت باندې ټول معاشره ټول انسانان چې نمونه د هغې صحابه دي هغه مې ورونه کړل. ګوره د صحابو په خپل منځ کې
د صحابیت د دور نه مخکې یو دور تیر شوی په دنیا باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې یو تور څادر خورو هغه تور څادر د عالم نه چې پورته شو او رڼا رااله دا صرف او صرف په دې کیمیا راغلی دا په قرآن راغلی دا په بل څه نه راغلی زما عزتمندو چې یو سړی ژوندی لور خوښوي ژوندی لور په خپل لاس باندې مړه د دې نه اخوا بل حرکت کېدلی شي چې کوم تاریخ قرآن بیان کړی دی د هغه معاشرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې کوم حالو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کله چې بچا ته زیری ورکړی شو چې لور دې پیدا شوله د دغه سړي رنګ به تک تور شو مخ به تک تور يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب د چا کوف چې بم جنې پیدا شولا دغه پلار به د ذلت سره مخامخو دغه پلار به د رسوایۍ سره مخامخو صرف دو علاجو یا به ژوندۍ په قبر کې خښولا یا به سره د پیغور نه ساتلا یو داسې دور تیر شوی و په زنانو باندې یو داسې تاریخ تیر شوی و کوم مقام چې الله ورکو دا توره تیاره څه شي پورته کړله دا الله رب العزت په دې کتاب پورته کړه هغه خلک چې سلسل کاله پتنې کړې وي او سو خزرج هغه په خپل منځ کې رال ورونه شو په کوم باندې په دې نعمت باندې من تاسو ته الله یو نعمت راکړې زما عزتمندو قرآن عظیم شان الله یو بهترین نعمت راکړې خو افسوس ته دې خبرې چاو تعالی د نعمت په نظر او په سوچ کتلیم نه دي چې دام غني یو نعمت ته او نعمت په دې زما عزتمندو تاسو ته ما خبره کړې ده ما او تا دلته نه پاتې کیږو ما او تا یو منزل مقصود ته رسو دا زمکه بدل ته پاتې دا څادر بدل ته پاتې دا کوټۍ دا مکان دا بدل ته پاتې ستا سره الته منزل مقصود ته چیزي دی نعمت دی کتاب چې تا ته کوم عمل کوم عقیده درکړي دا بدسي دا هو قانون دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا جند دنیا صرف دو سنگار دا جند دنیا دے والباقیات الصالحات باقی نیک عملنا پاتی کی دن کی دا بچے سانے کا ملشو دا دل صدقی جاریہ دی بچی دی نیک عمل کو دی بچی دی قرآن یاد کو تا دیو بچی صحیح تربیتوں کو حدیث کی راضی یو پلار دے د خپل بچو د نو صحیح تربیت وکړلو او جهنم ته رواني او دا سو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو پلار روانو جهنم ته او نړۍ وړې وي تربیت ولا په ورکوالي کې خط کړو چې کله پلار ولا جهنم ته روان کو حدیث کی راځي وي هغه جنکې وروته شور او غوغا ساز کړلا چې دا زمون هغه پلار دی چې زمون صحیح تربیت په دین کړي دا چې جهنم ته ځي من جاړو من بدا شور او فریاد کو الله رب العزت ول په تقبا عمل باندې دې سکی معاف کوي وي ما تا خو د غفلت جن رانی ولې وروړه دا د غفلت سوچ د دماغ نه بارک دا ماشومه والله دا رته سبا ودرېږي خلق تربیت خوی وکا تو پی سکول کې څونه خرچه کې ټوپۍ او بیگ او مطلب دله
چې کوم ګاډی نیسي یونیفارم ولا کې او کاپۍ ولا اخلي او کاغه حساب مې راته وکړو نو اخو عجیبه خبره ده چې یو ماشوم ته د ټای پورې سازی هغه د خره لکۍ چې ته وراچوي د ټای پورې چې ته یو ماشوم سازی پنځرې به دې په منډۍ کې پرېښې او چې معاذ مولوي صاحب له په دې ګېټ راولي وایي مولوي صاحب سپاره د سشته که نشته سپاره وله ورکړه خړه یې بیږي یوه څپلۍ یي یوې نه یي ګرېوان یې شلېدلی او داسې ورته دغه ګېټ نه رادننه کړي و د خدای بنده د الله تعالی نعمت درکړی دا بچی نعمت درکړی او بل نعمت یې قرآن درکړی دی داسې نعمت دی چې د دې نعمت په مقابل کې بقایا ټول نعمتونه هیڅ نه دي هیڅ نو یو نعمت راواله په دې بل نعمت یې څه کا خرچه کا نو چې خرچه دې کړلو وروریا ستا به سر په کڅوړه شي اعلان به وشي هلکه پلانکي خان مړ دی نو چې مړ شولې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله کله چې انسان مړ شي د ده نه ټول اعمال قطع شي دی لمونځ نشي کولی روژه نشي نیولی بل کار نشي کولی زکات نشي ورکولی مزل نشي کولی بیا خو لاړې چوټي شولې کله چې انسان مړ شي انقطع عنه عمله ستا نه اوس عملونه څه شی شو ذکر به دې کوو ادنه قطع شو تلاوت دې کوو او تا رو ته چوټي کېږي خو افسوس د دې خبرې دی چې ته په دې خپله چوټۍ نه پوهېږي ما او تا په دې خپل ژوند د دې خپل ژوند په چوټۍ او د دې خپل ژوند په پنشن باندې نه پیږو زلمی وي د هرې پوري نه به دې دنګل مړه او چې بیا لږ شان وخت تېر شو بدن دې راښکته شو بیا بوډا شولې یاره وایي اوس جومات له ډېر په مشکله ځم او په دین شکر دی چې جومات له ځم او ته خبر نه دا خو تا ته الله رب العزت وارننګ درکوي یا مسافره سفر ته روان یې لا پوهېږي نه په دې خپله مسافرۍ باندې بیا اخر داسې وخت راشي په کرسۍ منځ شروع کړي بیا په ناسته شروع کړي رو ته کوم مقام ته روانې کوم ځای ته روانې خو په دې خپل سفر نه پوهېږي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله کله چې انسان مړ شي د ده نه عمل قطع شو یو څو خبرې دي دا د نه نه قطع کېږي یو څو خبرې دي صدقة جاریه یو صدقه جاریه دا د نه نه قطع کېږي صدقه جاریه څه ته وایي یو خو عامه صدقه ده داسې ورکه زیپه دې راویسته ټیک شو په هغه ګټه دې کېښوسته نو هغه که هر چا وخوړله یو صدقه جاریه ده زیپه دې راویسته او طالب العلم له دې ورکړه په دې نیت دې ورکړه چې دا به پې سبق ووایي دا به قرآن شریف یاد کی دا به حفظ وکړي تا روټۍ ورکړه یو طالب العلم لا او په دې نیت دې ورکړله نو دغه طالب العلم په علم کې شریک شو ټول دې راوړو پکې دې راوړو بهترینه صدقه اوس دا ځمکه به چا ورکړي هر چا چې ورکړي الله دې له اجر جزیل ورکړي ځمکه همدا شوله ښه د نور نه ده دغه پردی ده هغه د ورثو ده هغه به بیا چې کوم سپین ږیری وفات شو زامنو ته نوسو ته او کړوسو ته به تقسیمیږي چا چې دا ځمکه ایستلې ده دا ځمکه دا قیمتي ده دا د هغه په عملنامه کې ولیکل شوله نیک عمله دا چې چا ورکړی دی او په دې کې به کیدی شي زه کله کله چې دا یو خبره کوم دا څوک چې ځمکه ورکوي جومات او مدرسې له دا دې په دې سوچ وکړي چې د قیامت په ورځ به الله د ده په عملنامه کې څومره قارین عالمان منځګزار راپاڅوي چې به یې په دې ځمکه باندې ستا دا طالب العلم و د الف لام میم نه واله تر والناسه پورې سبق یې ویلی دا خو لا شروع ده په دې کې به حافظان جوړ شي هغه حافظان به د دې ځمکې والا رجسټر ته خیږي دا صدقة جاریه او ولد صالح يدعو له
یا بچے دے نیک عمل کو علم دے پہ وکو استاد مرگ فصلات چاچی نیولی دی لاسی نیولی دی یا اللہ زما بابا وفات شوے دے زما پلار وفات شوے دے یا اللہ دا آخرت پا ٹکن وتا آسان کی یا اللہ علا منزلون ولور کی تو وفات استاد وفات نرستو اگا نیک عمل صالح بچے لاسی دا اللہ درگاہ کنی ولی لیو دعا دلکئی دامستا پکار رہا ہے او مسجدن بنا ہو او نہرن اجرا ہو جماعت دی جوڑ کڑے کوئے دی استلے او بیتن لابن السبیل یاد مسافر لکور ساز کڑے تا صدقی جاری دی زمائی عزت مند خبر را ٹولو ما نعمتون اللہ در کڑی ٹھیک شلو دو نعمت در کڑی دی اولاد نعمت دے قرآن نعمت دے دا دو نعمتون روالا دا پدی دنیا کی دا دی شکریہ ادا کا یوزیت روانے پدی مسافرئی کی دا صحیح خرچہ کا او چکلا مر شولی وفات شولی بیا بد دی سمری ویلی بیا بد دی فیدی ویلی عزت مندہ او چی مر شیلتا پخالی ڈاگا ورزی یا دی زوی چرسی یا بنگی او استاخ پل عمل سرے وری نورونو زماننا آخرت یر دے منگو گنی دا قم دا دنیا جون دے دا بتی رو مزی تماشے نشے او چنچے مخکنی خلق مردے منگ بمڑی رستو زما استا سرا حساب کتاب دے او دا پائی پائی حساب کتاب دے دا اللہ تاسو لیو مقدر کردے دا اللہ دے دے مولانا دا سائی قبول و منظور کی تاسو با دا ستعاون کوئی دا خلق کلا کلا سڑے دا غشیر ویخ دے خیر کی دی مولی سیب سے ارادی دی پیت سکئی زمان عوامو کے دا پا دین خپا خلق دے زمان عوام پا دین خپا خلق دے خود دین پورا نہ پیجنی دین پورا دا چچی کئی کنا پا صحیح نیتے کئی چرا ہوئی خودے دی خیر کی چا شر و چا کڑا ویرالا بیر آوڑو دا سوچی چی علکا کبرانے کئی خدا غریب پا دین نہیں پویا چیارا دین وائی چتا دا مدرسہ دا معاذ مولی سی بمرگ لری دا بلاکونم تا استپاتی دی دا قوم بچی برازی دا ازمکم قوم تپاتی دی دا کورا غزی کی پا دا ریزمک لری دا یو قومی خزمت دے او پا قوم کی دا اللہ دا دین خزمت دے دا سعادتو گڑائی کم قوم کی اللہ عالم پیدا کو کم کلی اللہ عالم راغے آغا کلی شکر ادا کئی ورنک نئی شکر ادا نکو نو دا پیغمبر علیہ السلام تاریخ تا اگو رئی دا مکی نے لار مدینی تا دا پا مکی والا بانی وکالا دسی قات راغے دسی چپیڑے ورکڑا اللہ چی بے بے دا یو بل او دسماتے اغیت بے انتظار کاؤ دا اللہ یو احسان ہو گنائی چی اللہ تاثر دا قرآن ماحول در کڑے دا قرآن عالمی در کڑے نو دا دے سر ہر قسم تعاون جاری و ساری و ساتی لوی تعاون دارے چی دل اللہ امانت ور کڑے دے او استاثر اللہ بچی نعمت در کڑے دے بدا دا اللہ امانت دا استاثر بچو تسپاری انشاءاللہ چی دا بستاثر پا آخرت کی پکارشی اللہ دا بلزت دی منگا تاثر دا عمل کو توفیق راکی و آخر الدعوانا